أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. دا سورة یوسف 50 نمبر آیت تے 50 نمبر او دو 12 پاری اخیری رکو دا او زمون په سورة یوسف کې نن 19 نمبر درس نن دی. دینه مخکې دغه واقعیا چې ګمنین را روانه ده اوس دی آیاتونو مبارکو کې چې بل رکو ده الله تبارک وتعالی فرمای او داغي ترجمه ده وقال الملك او اوی بادشاہ د مصر وی ائتونی به راول ما ته یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فلما بظهر کلا جاءه الرسول چراغ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته استازی قال ارجع یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ارجع واپس شا الى ربک خپل مولا ته دی فاسأله بسوالو کدا غنا ما بال النسوة اللاتي سو حال دا خزو خزو سحالو قطعن ایدیهن چه کٹکڑی اخپل لاسونا الا ربی بیشکا رب زما بکیدهن داغی پا مکر و پا چال بانی علیم پویا دی. قال بادشاہوی ما خطبکن سو شانستاسو اے خزو از راوتن کلا چی تاسو مطالبه کولا یوسف د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نا عن نفسه داغه د نفس د وجه نو قلنا ټول خذ په شریک وی حاشا لله پاکی د الله تبارک وتعالى لرا ما علمنا علیه مونږ نه یو پویا مونږ نه دی معلوم کړي علیه په یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کې من سوء سبدی. نو قالت امراته اوی بی بی دا عزیز مصر الان اس حس الحق ظاہر شو حق انا راوته ما مطالبان کڑیوا دا یوسف علیہ السلام نا عن نفسه داغا دا نفس دا وجی وانه بشکا دا یوسف علیہ السلام لمن الصادقین خام خادرشتنون دی ذالک داکار دا زکا لیالما چی معلوم کی یوسف علیہ السلام چی انی بیشک ما لم اخنہو ما خیانت ندی کڑی دا سرا بالغیبی پا غیبو پا نشوالی کی وان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یهدی ہدایت نکی کیدل لا یهدی نسمی کیدل خائنین مکر دا خیانت گرو. دیزه پوری دا دغی آیاتون مبارکو ترجمه شوا. واقعی را روانه دا غشان بادشاہ خوب چی ولیدو اغا استازی چی دا یوسف علیہ السلام ملگرو جیل تراغی او یوسف علیہ السلام تیوی ملگریا یا اے رشتینیا دا دغی خوب تعبیر سدے اغا وطا تعبیرم ورکو وسر تدبیرم وطا ورکو وسر تبشیر و زیرم ولا ورکو چلال شداویس دا دری خبری ویسا باچا تو ہوا باچا دربار کے ناستے وزیران مشیران غٹان ټول وسره ناستی استاد راغه او د یوسف علیہ السلام د طرف نه دا خبر راوړو چې ګورې دا خوب ډیر عجیب خوب دی او دا غي تعبیر دا دی چې دا قحط سالی را روانه ده دا غي تدبیر دا دی چې د دینه مسنګ ځان بچ کو او بیا زیر دا دی چې قحط سالی نه بعد به ان شاء الله الله چې کوم نه خپل ک الله ولي دا ټول درس بیان. نو د بادشاہ یوسف علیہ السلام ډیر خوښ شو چې دا ګوره داسې عجیب خبرې کوي
داسې ښکلي عجیب طریقې سره د دې بیان وکړو نو هغه استازي ته یې ورشه رایوله لاړ شه بس رایوله هغه ډېر په منډه منډه او ډېر په خوشحالۍ باندې راغی چې یوسف علیه السلام به خوشحاله شي هغه خوشحاله شي راغی نو یوسف علیه السلام دې ملګري کار وشو زه چې یوسف باچا دې غواړي جیل نه آزاد شوې هغه وی نظم نو یوسف علیه السلام نه دا سړی تپوس کې ولې نه ځې خان عجیبه سړی دې نه مخکې خو تا ماته ویلو چې زما شپارس بادشاه ته وکړه چې زما په دې خبرو سوچو کې چې زه سله ناست یم دلته او د کمې پورې به ناست یم اوس چې تا ته مقرره هله نو اوس نه ځې نه دا داسې نه ځم ولې نه ځې وجه دا ده چې زه جیل ته راغلی یم د هغې زنانه د وجې نه چې هغې به منې تهمت لګولی دی هغه صفایي نه ده شوې کلونه ما په جیل کې تیر شو که زه اوس وځمه نو خلک به وایي چې دې د هغه تهمت پکې اوس هم موجود دی خبرې اوس هم پکې شته هغه صفایي نه ده شوې خلک به وایي چې دا د خوب د تعبیر د وجې نه راووتو باچا راوباسو لکه انعام غونته کې شکل د جوړیږي چې دا خو باچا ته خبره وکړه تعبیر یې ورکړو د هغې د وجې نه دی راوتی دی هغه جرم بې معنه خپل شته دی جیل ته څه لتلی دی هغه وی صحیح ده لاړو باچا پسې باچا سلامت یوسف علیه السلام دا خبره کوي څه وایي زه جیل ته څه د وجې نه تلیم هغه زنانو نه تپوس وکړه د هغې بیبي نه تپوس وکړه یوسف باچا چې کوم دی نو ټول ښځې راغونډې کړې ښځو ته وایي سمو حال مو څه و نو دلته خبره کوي وقال الملک او وی باچای تونی به ما ته د یوسف علیه السلام راولی فلما هر کله چې جاءه الرسول چې کله استازي ول راغی نو هغه سره نتلوی نظم د سره وی قال یوسف علیه السلام تو فرماله ارجع واپس شه الی ربک خپل باچا لړ شه زه نه ځمه فاسأله سوال دی کما بال النسوة اللاتی سو حال د ښځو هغه قطعن ایدیهن چې لاسونه خپل کټ کړیو ګوره دا ښځو خبره وکړه یوسف علیه السلام نمک حرامي نه کوي د زلیخې بیوي نوم نالي صرف دغه تپوس نوم نالي چې هغې څه کړي نه هغه ښځو څه حالو چې هغې ګوتې کټ کړې وې ان ربي بېشکه رب زما مالک چې دی حقیقي مالک الله دی بکیدهن د هغې په مکر باندې علیم پویه دی هغې په مکر باندې الله پویه دی او چې تاسو هم پوه شئ یا ان ربي زما دا مالک چې و مالک عزیز مصر چې کوم د چا سره چې زه دیروم هغه هم د هغې په مکر باندې پویه و خو چاته نه وي چې تاسو هم پوه شئ یا د رب نه مراد الله دی یا د رب نه مراد دغه عزیز مصر دی اپو یو نو هغه چې خلک راغونډ کړو او دارنګې دربار لګېدلی دی او ښځې م رالې نو څه وایي قال ما خطبکن سو حال او شان ستاسو ای ښځو اذ راوتن کله چې تاسو مطالبه کوله ای دلته بادشاه هم ګواهي ورکړه یوسف علیه السلام نه یادوي ښځو ته وایي تاسو چې کوم دی نه څه کړي دی تاسو مطالبه کړې ده یوسف علیه السلام کې څه نشته یوسف علیه السلام نه عن نفسه د هغه د نفس د وجې هغې ټولو په شریکه څه ووي قلنا هغې وي حاشا لله پاکي د الله تبارک وتعالی لره ما علمنا علیه من سوء موږ نه دي معلوم کړي یوسف علیه السلام کې څه بدي د هغه څه ګناه نه وه هېڅ ګناه پکې نه وه پاک ساک دی پاک ښه نو عزیز مصر هغه بیبي زلیخه بیبي ناسته ده نو قالت امرأة العزیز عزیز مصر بیبي موي زلیخه بیبي الآن اوس حس الحق حق ظاهر شو انا راودته ما مطالبه کړې وه د یوسف علیه السلام نه عن نفسه د هغه د نفس د وجې دا ما کړې وه هغه نه ده کړې وانه بشکه د یوسف علیه السلام لمن الصادقین خامخا د رښتونو نه دی هغه داسې نه و
نو بس ارسه چې وشو ارسه وشو صفایي وشوه تهمت پاک شو یوسف علیه السلام بے گناه دی نو بادشاہ خو په لوی اعزاز کې خو خلک مو لېږل خپله چوغۍ مو له ورکړه خپلې کپړې یو څه بل څه یوسف علیه السلام یې ښه هلته په ډول سینګار کې ښه په عزت کې راوستو په لوی شان او شوکت کې راغی دربار ته حاضر شو جیل نه راووتو باچا ته مخامخ ته باچا چې ولیدو ډېر خوښ شو چې ګوره دا دومره ښکلی حسین جمیل الک او بیا بې ګناه دې په جیل کې دا دونه موده پروتو ډېر څه خفه شو نو باچا ورته ووی ټول څه در باندې تېر شوي دي ما ته د هغې بیان وکړه یوسف علیه السلام د سر نه شروع کړه چې دا کار و دا و دې کور ته بیا په دې طریقه راورسېد غلام ما سره دا وشو بیا جیل ته لاړم او ستا مخې ته ولاړم دا خبرې ترې وکړې باچا ډېر خفه شو ورته وایي چې زه تا خپل مشیر ګرځوم زما به ته مشیر یې د دا هم لویه عهده ده چې سړی د بادشاه سره وزیر اعظم سره صدر سره مشیر وګرځي باچا به دویمه عهده شوه معنا د هغه په اشاراتو په مشورو باندې به باچا عمل کوي هغه ورته وایي نه وایي ما وزیر زراعت وګرځوه بعضې خلک ته وزیر خزانه جوړوي وزیر خزانه نه وزیر زراعت چې فصلونه دا یو څه بل سره ته سنبالوم دا مې وګرځوه زه په دې باندې پوهېږم او ما چې ستاسو ته د دې خوب دا تعبیر درکو د هغې تدبیر مې راته وښو نو زه به دا هر څه چې کوم دی نو بیا پوره کولی شم د الله په فضل چل راځي نو باچا ته خو دا کار لږ ګران ښکاره شو نو ورته وې دې کې به خامخا د بار نه وفدونه راځي څه به راځي نو ته به بیا څه کوې باچا ته څه اووه ژبې یادې وې اووه زبانونه ورته یادو نو باچا ته په هغه اووه زبانونو کې ژبو کې تپوسونه شروع کړه یوسف علیه السلام ورته په هغه ټولو ژبو کې جوابونه ورکول او دا بیا وی ته څوک یې وایي زه یوسف علیه السلام یم زما پلار یعقوب علیه السلام دی هغه هم نبي دی هغه باندې هم ډېرې سختۍ تېرې شوي دي د هغه پلار اسحاق علیه السلام دی د هغه پلار ابراهیم علیه السلام دی دا ټول زمونږ د نسب د نبوت را روان دی مونږ ټولو انبیاو باندې دغه شان تکلیفونه تېرېږي ابراهیم علیه السلام تکلیفونه هغه مشهور دي په دې ټولو باندې دا تکلیفات تیر شوي دي او تیریږي اما باندې هم دغه تکلیفونه تیر شو دا امتحانات زی راځي نو هغه وشوه د یوسف علیه السلام صفایي وشوه ځان سره وزیر زراعت چې کوم دی نه جوړ کو اوس دلته بادشاه څه وایي بادشاه وایي 400 وشو نو باچا وی ذالک دا کار می زکو کو دا برات دا اعلان می زکو کو دا د باچا قول شو خبره شو ذالک دغه د برات اعلان می زکو کو لیالما دی لپاره چې معلوم کی دا یوسف علیه السلام چې انی بشک ما لم اخنه ما خیانت نه دی کړی د سره بالغیب په نشوالی په وخت کې چې مطلب دی جیل کې او د سوال جواب وکړل چې ګورې زما صفایي پکار ده او دا ښځه نه تپوس پکار دی او نه به دربار کې ما چې کوم دی دا هر څه وکړو چې دې باندې به دې پوه شي چې او ګورې بادشاه زما خبره نه پرېښې نه ده بلکې پوره کړې ده خیانت یې نه دی کړې او یا دا قول له یوسف علیه السلام هم کیدی شي ذالک یوسف علیه السلام وایي چې دا براعت اعلان مونږ ځکه وکړو چې دا هر څه پاک شي لیعلم دې لپاره چې پوه شي عزیز مصر چې د چا په کور کې زه دیروم چې هغه پوه شي په دې خبره چې انی لم اخنه ما خیانت نه دی کړې د سره بالغیب په غیبو کې یعنی دې په کور کې نه و زه ومه نو جوړې ما خیانت چرته نه دی کړې او ځکه خیانت چې وان الله بشک الله تعالی لا یهدي هدایت نه کوي او سمینا برابرینا کید الخائنین مکر د خیانتګرو دا نه برابري داسې نه چې کېدی یو سړی دی خیانتګر او د هغه کار دی سمې نه نه هغه خامخا ټینګېږي یو ورځ به بل به بل به بل به ټینګ به شي ګیر به شي
یوسف علیه السلام چې کله آزاد شو دا یو وخت کې عزیز مصر وفات و زلیخا بی بی ہوا وزیر زراعت هم شو بادشاہ امورو کی داخل شو دربار کې بناس پاسو نو بادشاہ وته ورځ وی یوسف علیه السلام ته چې د زلیخی بی بی تاسو ډېره مینه کړې ده ډېر محبت دې سره کړې ده او خاوند یې وفات شوی دی او یو درخواست تعالی کوم چې ته د دې سره واده وکړه بس هغه صحیح ده واده وسره وکړو بیا عین بعد الله وته د هغې نه 2 زامن او یو لور چې کوم نه ورکړه هغه لور بیا په شعیب علیه السلام باندې واده وه د زلیخی بی بی لور وه د یوسف علیه السلام او بیا روایتو کې دا راځي وی چې کله واده وشو د نه بعد د زلیخی بی بی با یوسف علیه السلام ته ډېر میلان نه کو نو یوسف علیه السلام ته ورځ په ګیله کې وی چې کله غلامم مانا ستا غلامم ستا د خاوند غلامم نو ما سره د ډېره مینه وه اوس چې نن وزیر دفاع یم او لوی سړی یم د دنیاوي سطحې په لحاظ سره نو اوس ما ته ستا میلان نشته دا ولې نو زلیخې بیبي ورته څه فرمایي ورته وایي ای یوسف علیه السلام ټیک ته هغه شان حسین او جمیلې او د هغې نه سوا چې کوم دین ښایسته شوي د هغې نه سوا ستا درجه ده خو چې کله ته ما سره په کور کې وې او زه تا باندې سخته مینه شوی وم او ما تا سره مینه وه عشق مې سره پیدا شوی و بیا ما ستا نه مطالبه وکړه ته بیا جیل ته لاړې په دقه ځای کې زما خیال راغی او الله ته مې توجه وشوه او ومې وی یا الله زه دا په کوم طریقه باندې روان یم زه په غلطه باندې روان یم یا الله دا یوسف علیه السلام دومره حسین او جمیل دی چې زه په هغې پسې ځم الله ته به څومره حسین او جمیل چې ته خالق او دا مخلوق دی الله تا طرف ته ولې توجه نه کوم هغه ځای کې مې توجه الله ته شوه چې الله مخلوق پسې روان یم نو خالق پسې ولې نه ځم بس ما عین بعد میں بس الله ته توجه شو عبادت او خپل فکر ذکر میں شروع کو ما چې پرېږده د دنیا دا کیسې مې سي د دې وجې نه زما اوس الله ته بس میلان د خپل عبادت کوم ادا کوم الله سره مینه پیدا شوې ده نو کامیابي دا چې سړی د الله سره مینه پیدا شي دا نه پیغمبرانو سره مینه نه کوي پیغمبرانو سره مینه د الله سره مینه خو هر یو ځای کې خپل درجه خپل مینه محبت د الله سره خپل درجه د مینه محبت د نبی سره خپل د مور پلار سره خپل د مخلوق سره خپل معنا هغه مینه محبت به داسې نه کوي چې د یو درجه بل ته ورسوي او ګناه ده د مور پلار مینه ته ښځې سره نشي کولی د ښځې مینه مور پلار سره د ښځې مینه د خور سره د خور مینه د ښځې سره دا نشي کولی د هرې مینې خپل چې کوم دی یو مقام دی یو حد دی د نبی سره مینه د الله سره مینه دی په میاس کې خامخا تفاوت دی او د خپل چې کوم دی حدود دی د دې وجه نه زما الله سره مینه ده دې واقعه وشوه یوسف علیه السلام بری شو د جیل نه بری شو په دې طریقه باندې جیل نه راغی مخې ته به څه کېږي وزیر دفاع شو څه طریقې سره بیا چې کوم دی کار چلیږي او څه طریقې سره مخې ته بیا حالات راځي په دې واقعه کې هغه به انشاءالله رستو بیا په نور درسونو کې خیر وایو کو جن وفا وکړه تاسو موږ سره دغه درسونه به ټول انشاءالله کینې اورې با او مخې ته ان شاء الله دا واقع په درسونو کې ختمو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.